الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. محترم حاضرینو، زمانگا پدے دارالقرآن پنجپیر کے ہمیشہ د قرآن او د حدیث و د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیگی. پشابان رمضان او شوال کے خالص د قرآن کریم درسی تفسیر د قرآن کریم مقاصد د قرآن کریم بیانی گی. بیاد آغین بعد تخصص پہ تفسیر چاہے تمنگا وڑا دورا وایو شوال کے اغا شروشی او داغی اغا اردو جبا کی دے وجنا چھ دا پنجاب مرگری محروم نشی. بیاد آغین بعد زمنگا دورا حدیث افتتاوشی ورسراد کتابونو درس مروانی فنون مروجہ د افتاء کورس مروانی او ورسرا درس قرآن کریم ہومی. نکال کے منگا سار او مازیگر د قرآن کریم درسی صحیح سا بل استاذ وی صحیح سا زواما کلا اول زوام آخر غیوی کلا آخر غیوی اول زوام شیخ عبدالجبار سے آخری سا سخ کالماوی او آخری سورتون پاتیو منگا دا بہترو گنلا چه مرگری خو اسم دا ما خان نراشی نماسوتان بعد قرآن کریم ختم اکو آخری سورتون بوایو سار با آخری باب دا صحیح البخاری وایو او آخری حدیث نو قرآن او حدیث دوار بیوزائی اختتام اوشی دا اصول سورتون ما پر ہوئیو دا اللہ دربار کے دعا گویم چھ مالا صحیح دا بیان کو توفیق راکی او بیا چھ سمرا ملمان راغلی دی اللہ دے اغیر طول اللہ اجر عظیم ورکی او اللہ دے اغیر دا خیر او فائدہ زمن نورا صحیح. قرآن کریم کے اللہ رب العزت دعا قسمہ خلق خی یو آغا دی چی آغا دا اللہ دشمنان دی او دویم آغا دی چی آغا دا اللہ دوستان دی. دا اللہ دا دشمنانو پی جانگلنا او دا اللہ دا دوستانو پی جانگلنا آغا بہتر دا چی آغا اللہ رب العزت خودل دا چی دا اللہ دشمنان سوک دی او دا اللہ دوستان سوک دی. کلا چی قرآن کریم ختمی نو سورہ حمزنا دا دشمنانو نخی خی دا باطل پرستو نخی خی چی دا باطل پرستو نخی بسیو یو نخی ذکر کڑا چی ہمیشہ دا حق پرستو غیبت با کئی اشاری با وطا کئی دیو دا حق پرست پکاوی پسی اڑا بھی حق پرست بس پکائی بی عزت کئی با
کوشش بدا گئی چې د حق پرستو عزت هغه خراب کی بی عزت کی دا بی عزت او دا خرابولو د پاره هغه مختلفي حربې استعمالي کله به غیبت کوي کله به اشاره وته کوي خو په مختلفو طریقو او دا مقصد به صرف مال جمع کولی چې د ځان له مال جمع کی په هر طریقه باندې شي نو هغه ذکر کا ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعددا چا غیبت کوي اشاره کوي حق پرستو ته هلاک دي شي تباہ دي شي دا هغه چې ځان له مال جمع کوي الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا کلا نو دا غي ذکر کوي یو نفع دادا چې د حق پرستو غیبت وکړي اشاره به وته کوي سپکاوي او بی عزتی به کوي نو سپکاوي او بی عزتی بیا چې څنګه وسرسي نو هغه څه بکایي دمه نه خد باطل پرستو ذکر کړه چې د الله د دین ځایونه برواني او داغي او نمونه او مثال یو خود یو سړیو د یمن بادشاہو هغه چې بیت الله عزت ولید احترام یې ولید نو هغه په نه زائد او د عام قانون دی ډیر بدبخت داسي چې باغ د بل عزت نه زایږي نو هغه وایي چې دا به څنګه ختموم څنګه لري کو کاغه د یو ځای عزتي کاغه د یو شخص عزتي نو هغه به ځای نه په دوان د بیت الله عزت نه زائد نو دوی راشه دغه عزت خپل کور ته راړه خو دغه روان کا ستا کور به آباد شي خو پښتانه وایي چې سل کور پردي روان کې نو یو کور په خپل نشي جوړولې ډېر راولګي او په یمن کې یو خسته ځای جوړ کړ او بیا کسانو لګل مکه معظمه تا چې ورشه یو اندکارو کوي یو خلکو له دعوت ورګي چې دل دې څه کوئی په خوشي بیابان کې حال دې راشه ډېر خوله زائده مزیدار زائده ډېر سہولتونه دي دادی او دادی دوه کسه چې رالل او غي دعوت ورکو نو نران هر ځای کې یو نر را پاسې او هغه یوې په نیزه باندې وو پورې اورې د نیزه ویستا هغه تختید هغه لاړ او بادشاہ دی وی ابراهتا چې دا څه چالو شو هغه وی ښا زما قاضي زره داسې وکړل نو پاسه مړ کې تاو اگر روان شو او ځان سره خپل فوج را روان کې او داغه زمانه طاقتور فوج باغو چې هغه سره به هاتیانو زګاهدي خو بلای هغه ته مخه ته سودرې دی نشي لار ورته پرانو معلومه پلار کې او سړیو ابو رغال نومیو هغه دوی بیت الله روانو زما تلار سم کاغه ور سره شو لارې ورته سموله مرګرتیا ور سره کوله چې کله را نږدې شو اوږده واقعه ده نو الله وړې وړې مرغۍ راولېږلې الله دغسې هم تباه کولی شو خدای ورته خیر چې په چڼو باندې خراب کړم وړې وړې مرغۍ راولېږلې او هغوی به په مخوکه کې کاڼې و په خپو کې به یې کاڼې و او چې کاڼې به په ورځو نو هغه به داسې و لکه راکټ د سړي نه به هم پورې ورې ووته او د هاتي نه به هم پورې ورې ووته په کاڼو یې وویشته هغه ابورغان هم ورسره مردار شه او نن چې حاجیان هغه غټ شیطان ولي نو څوک وایي د دې ځای کې شیطان وسوسه جوړې و ابراهیم علیه السلام ته
او سو کوئی نه دی دا ابو رغال قبر دی نو دا هغه قبر په کانو باندې وشته شي چا چې د باطل پرستو مرګرتیا کړي وا دغه بیت الله روانو خدا ورته پته نو چې بیت الله با آبادی او زبا تباشر دا ورته پته نو چې بیت الله با آباد شي خو زما فوج به تباشي دا ورته پته نو چې بیت الله با آبادی خو خپل ارسنه بلاسو انځما نو دوی منخه د باطل پرستو ذکر کړه چې الله د دین ځایونه برواني څنګه چې هغه بیت الله روانو نو بیت الله برواني جمعات برواني مدرسه برواني درس د قران برواني او مختلفه پراپګانډي او څنګه بیا وسره سينو کوي با درې منخه د باطل پرستو سوره قریش کې ذکر کړه چې درې منخه دادا چې دنیا د پاره با یو ملک او بل ملک ته منډي وای روان وای خود دین د پاره با خواږه بیت الله ته ناراضي د دنیا د پاره با یو ملک او بل ملک ته منډي وای خود دین د پاره با خواږه مرکز ته ناراضي بیت الله مرکز د دین نو عزتمن خلکو الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړو او چې د مرکز عزت ورڅخه نو د بیت الله عزت ورڅخه نو نو الله ویلی الاف قریش الافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وسړیا احسان در سره کړي پګېډه ماړ کړي امن در لدار کړي نو تاسو ته دور احساس ونو نو سورہ ماعون کې بلا نه ذکر کړه چې د باطل پرستو بلا نه خدادا چې یتیمانو لوټېلې ور کوي یتیم سره به زیاته کوي لکه زمونږ د ملک سړې به مړو او د یتیم سره به زیاته کېده داغه مال به تقسیمېده داغه مال به خوړې شو زمونږ د کلی کې زمونږ یو عزیز مړو او د هغه یتیمانان بچی پاتې شو شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي اگر روانو چې وی قتل دیګونه د هغه د کور خوا کې پاخېدل او سړی مړ پروتو روستو مازیګر جنازه وا شیخ القرآن وی داسری ویجی دا داغا سی فلانے مرد دے او داغا پسی دیگونا باندی گڑی دی وی دا دی خرچہ بسو کئی وی زامن بنا کئی آہو یتیمانان دی شیخ القرآن اگا دیگونا وارو وردوی دا بنا کوئی وی ملمانه برازی وی بیغم شای ملمانونا شیخ القرآن راگے بخبل زائی کی دیگونا باندی کرل چاہتا پتا نوا داغا مڑی اگا بچو پسی کسان لارل وی گورا ملمانے در لبی عزت کئی آئیوی دا چه غم دیر شی بیا بگورو سنگ جنازہ وشوا شیخ القرآن آواز ہوگا وی سورا ملمانے چه راغلی زی بنا ٹول زما ملمانے او خپل ځای ته راوستل ډوډۍ به وخورل او رخصت کړل چې هغه ته پته ولګي زمونږ خپل مولانا صاحب چې زمونږ د ملمنونه موږ بیغمه کړو ډوډۍ به وخورل تاسو خو زمونږ خپل نه یې رو په دې طریقه نن الحمدلله په پنځبیر کې یو مخالف هم نشته او ټول مسالې برګري یتیم سره به زیاده کوي یتیم مال بخوري دا د باطل پرستو نه خلا چې کله دا ذکر کړي نو بیا د حق پرستو نه کوي چې حق پرست بسو کی دا الله دوستان بسو کی نو یو نه ذکر کا سورہ کوثر کې چې بدن او مال به د الله د پاره لګي فصل لربک وانحر
بدنی عبادت به هم د الله د پاره مالی به هم د الله د پاره هغه به حق پرستی چې داغه د بدن عبادت هم د الله د پاره داغه د مال عبادت هم د الله د پاره دوی مانخه سوره کافرون کې ذکر کړه چې حق پرس هغه چې ای به د کافرونو بایکاټ کوي دا باندې چې تم خې ازم خې مدهم خره نه نه چې کافری داغه نه به بایکاټ کوي داغه نه به جدا کی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون آئنده عمرانه تمون کوي ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد تاسو کار دغه شرکیات دی کفر دی زما کار رد دی لکم دینکم ولی دین سورہ نصر کې بلا نخا ذکر کړه دا حق پرستو چې دا الله امداد به ور سره یو دا الله امداد به داغه سره الله به امداد کوي حدیث کې راځي الله جبرئیل امین ته وایي زفلانه محبوب ګڼم جبرئیل امین وایي زم محبوب ګڼم زمام خوښ دی دا واز دنیا تراشی نو دنیا والا وی زمنگا مخواخ دے نو آگئی عمر سر مینہ پیدا کی او چه اللہ وی زما فلانے بدی شی جبریل امین وی زما بدی شی دنیا تا دا آواز راشی نو آگئی وی زمنگا بدی شی پنج پیر ختم بخاری یا ختم قرآنی نو زما زړه غواړي چې زمارګرو له دعوت ورکما خو بیا پړه کې وام چې کم کم لبور وو او دا چې سوګران رابشي سوګران راب نشي نو بلاخ بلوان رشتہ داری زوام یره دعوت ورکوم خو بیا وام یره دا خو دین کار دی خپل وراشي نو مزوام زلون دي کسان وای او چې بیا ګورو نو هغه د حد نه ډیر شي مهرمانه علماء طلباء هغه علماء چې دا غینه میاش مخکې خلک ټیمونه علي او ما ته پته نه یو غي په خپل راغلي دا د الله د مینې آثار دي او د محبت آثار دي چې دې ځای سره د الله مینه را د خلکو مینه را نو د الله امداد به در سره پروام کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا بلا نخه ذکر کئی چې دا اکبرستو نخه دادا چې دشمنان بے تبا کی دشمن کا پردی او کخپلی خو چې ستا مخالف شه او ستا دشمن شه رست رز و تبا کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو ابو لهب وتوی زکه خيستاو درنګنا نو ابو لهب وتوی او داسې ترو چې نبی علیہ السلام له مقام نو ورګړې شوی پیدا شو نو هغه وې ورواره مې وشو دینه خو نو خبر چې دې ورواره له الله کوم مقام ورګړي نو هغه خوشحالي وکړه ځکه عربو کې خو به ځوان باندې خوشحالي کولا نو هغه خوشحالي په کولا وینځه آزاد کړي و خوشحالای کې او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله یو مقام ورک بیا نه من بیا مخالفت کو مخالفت کو نو د نبی علیہ السلام ترو زمون په معاشره کې کوي من به یې خیر دی بزان بنا غرزکا پریگی دا نو می سوایا ما هر څه چې ده تر دې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله و ان دا سه نه تب وای چې تبت یدا ابي لهب و تب زګه خپل هغه ده چې هغه ستاد عقیده خپل لې ستاد میشن خپل لې تا سره په کار کې ولار دے هغه استقبال لے دیو جو شاعر وئی آل النبی ادباء ملته آل النبی ادباء ملته
من العاجم والسودان والعربی آل پیغمبر آغا سوک دی چاگا تابداری دی دین نبی علیہ السلام کاغا دا عرب نئی کاغا دا عجم نئی لو کان آلو قربتی فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی کال پیغمبر آغا سوکی چاگا خبری نو بیا خو ابو لہب ترونو پا غم درودو نوایا کرا پا دی نخبلیگی خبروی پا عقیدی دا پا مشن دا پا عمل دا ساغا سوک مرگره چه تا سر پا عقیده کی مرگره ساغا سوک مرگره تا سر پا مشن کی مرگره ساغا سوک مرگره تا سر پا کار کی مرگره دانا چه ترو ابو لہب ترو خو اللہ پیغمبر پاک دوئی تو آیا تر قیامت بدغا سی ویلشی ابو لہب نن مر دے خو تر قیامت بخلق وی تبادشی او تبادشی او تبادشی دا بنوی چی ارد عرص چی دینو دا پیغمبر تر خو دے کانا پتر او پتندار بیارا ایسارا ندا دا خدای دین آپ چارا ایسار ندے نا پا مولا دے او نا پا قاری دے او نا پا بل دے او نا پا بل دے دا خدای دین بیان کا او پنرتو میں بیان کا کلک بیان کا نبی علیہ السلام دیتا او نکا دل چدا متر دے خوچی اللہ بھی ہوا ہے جو شروع شو تبت یدا ابی لہب ہوا تبا تبا دی شیلا سنا دا بولا بہت تبا دیوی حلاک دیوی ما اغنا عنہ مالو وما کسب فائدہ ورنکڑا دنا دا مال او آغا چکٹلی دی ساسلا نارن ذات لاب زردے چدن بشی وردا دلمبو والا وامرادو او خزد دا بائی خزاوا دا نبی علیہ السلام تندار وا ترو تندار دا پیغمبر دی وچه تابدار ندی نو حلاک دیشی دیتا بیا نگوری صحابہ کرام اللہ دے باغی رحمتو نوری گی یو صحابی دا سی نشتے سو کے نشی خیلے چه اگر آگلے نبی علیہ السلام دا جی دا مو آیا زکار سے چلے تردی دے و تندار دے دا نو پردی بدر باندے خوشحال شي نا آگا دا پروا بیا نا صحابی ویلی دی نبی علیہ السلام نا نبی علیہ السلام دے با نن سبا تا کارتا نپری پلا با ام جون جونی آئی کار با نکئی تا تا بوئی چی تم جون جونی آئی شباس خبرہ مکو تا با ام گلے کئی وامراتو حمالت الحطب خزاد دا پورتا گون کی بئی خشاک لرا فی جیدها حبل من مسد سرد دی کی پٹائی بید کجرون اگورا دا نبی علیہ السلام تراؤ تندار دی خوچ تابدار دا نبی علیہ السلام ندینو تباہ برباد دیشی تعلق او دوستی پا مشن دا تعلق او دوستی پا عقیدہ دا تم دا زان لا جوڑ کا چه زما تعلق پا عقیدہ و پا مشن دے چه دی مشن سرائی زما روری زما مشری زما مرگری او چه دی مشن نلاری خدا اشتے کہ دی شکلوں پی جنم چه تسوکی انا بستا ایمان مضبوطی گی او گدا نہیں زما مہربان نو بیا سے دعوی مکو اسم نہیں چه یو سا او بل سا یو خواہ بل خواہ نکلک با اولاڑی او مضبوط با اولاڑی یو مرگری وی جی پا مائی فتوہ کڑے چه دا پسی موسنگی کی دے پنج پیرے دے امامتائی نا بیو بازی مائی سم کار گئی ویولی ما تاسو رمو دا دا جماعت کے امامتی کڑے وی جی او پینزر اسکال اپنے کڑے دا ما تاو تا داویلی چه مرتدی پسی موس مکرو دے وی نا ما تاو تا داویلی چه مشرک پسی موس نکی گی وی نا نو ما چه تا نوی نو خود بیوی نو دا غستا کارو چه تاوی
نو دې بزر وای جی مونږ ته وای چې تاسو په موږ نه کیږي نو مونږه ورته وای چې پلاني مونږ ته دیو باندېان ویل دي پلاني مونږ ته دیو باندېان ویل دي مونږه خو دیو باندېان یو مونږ پسې کې بادرا ادر باندې گزار گئی او ته صفائی کې صفائی مکو تو تا پسې موږ نه کیږي مبتدی پسې موږ مکروه تحریمی ده زما پریدا ته ځان پاک کاول ته په تقریر کې اوس خبره بل شان شوی ده لګا لګا مقررین حضرات شروعی کیسه واقعات وای خو زه ګورم یو دا نه وای چې مبتدی پسې موږ مکروه تحریمی ده مشرک پسې موږ نه کیږي مسئلہ بیان ککلا کا علاوہ کار کی نیندا کته دغه سی شی بدر روان شي نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو تندارو هو الله و اتباعی شي ځکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار نو چې تابعدار نه نو هغه کامیاب نه دی دا جګړه بسوي په جهاد وی په دولت وی په کورسای وی په مشرات وی نه جګړه په یو خبره باندې وی چا خبره ورپسې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اغا اصل مسئلہ چه باغی جگڑا راگلی وا جگڑا دا اللہ پا الوحیت وا چه حاجت روا یو دے داغ شریک او داغی صدار سوک نشتے مشرکینو اللہ من دائی منل چه او ذات سے چه اسمان و زمکے پیدا کری دی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کدائینا تا پوسو کی چه آسمان او زمکا چا پیدا کری دی دی وی اللہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کدائینا تا پوسو کی سوک ورئی دبرن بارانا دی وی اللہ دائی منل چه خالق دا اسمان حزمکو اللہ دے دائی منل چه بارانونو ورون کے اللہ دے دائی منل چه عبادتون اللہ لکو حجون گولا موزون گولا او چه حج براروانو نو پلا ربی اقن الیکا آنیا عبادو کلی امانیا اب قبیلہ تا دی بربنڈا ستا بندگان دی دی امنا اور آروان رو دی بیت اللہ تواب بیکو حجونے ہم کول مزونے ہم کول خیراتونے ہم کول خو اللہ یو نمانا حاجت سرکول والا وی نور امشتے سوک دا طبی ذمہ دار دے سوک دا سرخوگی دے سوک دا زیادی دے اور سوک دا بادو دے دی وجہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کی بدی اوڑی خول بابی خود دے او قصیدہ نونیہ کی اگبیا بدی باندی ذکر گئی چکہ دا توحیدی دا عقیدی چھ صرف خالق اللہ منی نو بیا خود دا فرعون نا تابوسو کا حامان نا تابوسو کا آئیم خالق اللہ منی نو آگا وی دا صرف دی باندے نکی دا با عقیدہ گرزے چه حاجت سرکول والا یو اللہ دے قل هو اللہ احد وہا پیغمبرا شان دا دے اللہ دے یکیو و ضمیر شان یا مبتدا مباد خبر وہا پیغمبرا دغا اللہ چه تاسو منئی دغا اللہ چه تاسو آئی خالق دے و رازق دے اللہ احد اللہ یو دے قلو اللہ و آیات دغا اللہ چه تاسو منئی تاسو خالق گنئی تاسو رازق گنئی تاسو بارانون ورون کے منئی آگا احد یو سنگا یو دے
اللہ صمد اللہ دے بھی نیازا اللہ نیاز بنان ندینی ولی الصمد ما یسمد الیہ فی الحوائج علامہ ابن قیم ہوئی آغا ذات دوئی چاگا دا جڑا فریاد کی گی مصیبتوں کی اللہ صمد اللہ آغا ذات دے جڑا فریاد کی گی اغتا مصیبتوں کی چاچے تکلیف راشی نو اغتا جاڑی زکاوئی یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجع فی الشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع یا من خزائن رزقی فی قول کن امن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أطفأ وغزاتا چتا جڑاو فریاد کی مصیبتوں کے زتا تا محتاج ما عاجز ما زما دے فقر و غریبایت او گورا زما امدادو کا یا من یرجع فی الشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع یا من خزائن رزقی فی قول کن امن فإن الخیر عندك اجمع واغذاتا چد رزق خزانی ٹولی تا سخدی ما باند احسانو کا مالی سوا قریل بابک حیلتن فلئن رددت فأي باب اقرؤ کتما د خپل در نه وشاړي زما چا دروازه کیو لاړې با چا ته بجاړم چا ته فریاد کو زما د حاجت سر کولو حالت یا من یرا مد البغض جناحا فی ظلمت الليل البهيم الالیل واغه ذاتا چې د اډو کی دن مغستا ته معلوم دی یا من یرا مد البغض جناحا واغه ذاتا چې د ماشی د وزر نه خبري یا من یرا مد البغض جناحا فی ظلمت الليل البهيم الالیل واغه ذاتا چې تورش پکې د ماشی وزر ویني داغه نه خبري زما جتونه در سره کې آغا ذات تا جڑاو کا وقت فریادو کا تا آغا پری خود کنا یو بابا لروانی او کنا بللا کنا یو زائی پسان کٹی مخی او کنا بل او آغا دی ارکڑے بل سو دی حاجت روا گرزولے اللہ صمد اللہ دے بی نیاز لم یلد ولم یولد نئے پلارس دے انہوں چازیے دے لم یلد ند سوک بیدادی ولم یولد ندید چا بیدادے نئے پلارشتے چاگ نبو یریگی نئے زیشتے چاگ تب محتاجی دا سی ذات دے عبدالرحمن بابا زکوئی سہاجت دے چد بلخوا دے غارم پخ بلکور کے ہم کنار دے حسنا چی واحدی دل عجزا پا واحد صورت بی سیار دے رب زما اغنا اگوارا ولم یکن لہو کفوان احد نشتے اللہ لا پا مثل دا اللہ باندی اوتان دا اللہ بندہ اسوک نشتا نو ترالی مخلوق تا محتاجے پیر تا محتاجے ملنگ تا محتاجے قبر تا محتاجے بادشاہ تو بلتا محتاج شوی او بلتا عاجز شوی آگا اللہ تا جڑاو فریادو کا دا عقیدہ چل چاراشی دیتا وی ایمان او دا بیا دیر مضبوطی دا چاچی ایمانی آگا دیر مضبوطی دا آگا باور دا آگا اعتماد دا آگا یقین پر ابو العزتی حدیث کے راضی وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لو اقسم على الله لأبره او كما قال بازی دا اللہ دا بندگانو نا دا سی بندگان دی شاوکار باندی قسم خورینو اللہ کئی دا غاق غیرت دا اللہ خوخی دا غاق لکوال دا اللہ خوخی اعتماد پا اللہ کا
باور په الله وکا الله ډیر غیرتی دی غیرتی ذات خپل مرګره نه خرابوي تا بچاره نه خرابوي او باور په الله ختم شو یقین سات ذلیل به او رسوا به په الله اعتماد او باور وکا او ته ګورا یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تدفع رزقا ولا يقرب أجلا امر دا الله د دین کوي خلق د منکرات نه منی کوي امر بالمعروف ونهي عن المنكر لا تدفع رزقا ولا يقرب أجلا نه رزق کمي او نه نیټه نږدې کوي او یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو انکم توکلون علی توکلا لو انکم توکلون لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا تاسو پا اللہ باندی پورا اعتماد راگے تاسو پا اللہ پورا توکلو کا دا سے رزق بدر گئی لکه مارغه چې ور گئی سارو کی پاسی او ماخام ماړه کور ترازی دا غي نوکری نشته دا غي جائیداد نشته دا غي کاروبار نشته خو یو مارغه چاوړي چې لوګي مړ دے مارغانو اعتماد په الله دی او مولا ستا اعتماد په الله نو الا من شاء الله آغا دی چه حق پرس علماء دی دا غی اعتماد پا اللہ دے تا پا اللہ اعتماد ہوگا نبا دی دنیا کس پکئی اور نبا دی آخر کس پکئی نو چه کل استا اعتماد پا اللہ راگے شیطان باڑا بھی استا خلاف اپرا پہ گنڈی کئی بدنامی با دی الزامون بلگ کو بست داو آیا الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وَأَنَا غَوَارَ مَا پربش لون کی سنگا چه تیار حسلے غی گرنا راخی جے اللہ زمان دا ملک تیاری حسلے دی گرنا راخی جے فلک شلون کی دوئی فالق الاسباہی فالق الحب والنوا دانش لئی او داغین تیغ راخی جئی حسلے اوئی گرنا راخی جئی خلق با تیار خوری اللہ برنا راولی بلا با خلق وی چی و دا دروگو دا الزام و دا برنا ستا صفائی با بخبلا کئی من شر ما خلق دا شر دا غسنا چی پیدا کری دی ومن شر غاسق اذا وقب دا شر دا تیاری نکل چی پریوزی ومن شر نفاثات فی العقد د شر د بوکو او نا په غټو کې او قد غټي ته وای مجلس ته وای چې زما خلاف را به ګاندي کوي الله مونږ دا غي د شر نو ساتي په ځان اخته کې ومن شر النفاثات فی العقد د شر د بوکو او نا په مجالس کې چې زما خلاف را به ګاندي کوي زکه ستا خلاف باړه می سو به سو ببل سوې تخبل کار کو دا پروا مکو عرفی تمہیں اندیش از غوغائی رقیبان آواز سگا گم نکو ندرس کے گدارا عرفی دا رقیبان چکو نمیارے گا سپی غابی او فقیر خپل رزق واری تخپل کار کو پچا پروا مکو دے بدو بدر نزان قربانی یو بدر تا بدوی نقصان برسی شل مرگری بدر نه معلوم قربانی یو ځان به در نه قربانی چې جد پرواو نه کې زد مرگری زب در سره ما ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض چې پکې راشي نو هغه بیا ارس تباہ کی
د حسد د لاس خلق تباه شو او لومبه جرم او ګناه چې په انسانانو کې شوی نو هغه حسد و د آدم علیه السلام زامنو د پیغمبر زامنو خو یو له الله یو مقام ورک چې هغه بل نه ورکړي قابیل او حابیلو د یو هغه الله قبول کړ د بل هغه قبول نه کړ نیت به صحیح نو هغه باندې شو حسد پکې راغی چې موږ د یو پلار اولاد یو د دې دا مقام یو زما دي نه یو راولا کې دا غرورې مړک نو هغه خو مړک خو ځان له خو سګټاو نه کړه کنه خو هغه حسد او هغه بغض ښکارا کړ د یعقوب علیه السلام زامنو یو زوی له الله مقام ورغو یوسف علیه السلام لا نور رونو په زائدانا نو هغه بوت کوی ته ورزو خداغه مقام ختم کړ نشي ختم دنیا د استخلافي تاسو سره کولې شي چې کله الله در سره رومي اس پروا نه کې زکوي فلدا بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ارمان دے الله چې زما استاد روغوي ټول مخلوق سره دې زما روانوي فلدك تعلو والانام مريره ولئتك ترضى والانام غضاب ارمان دے الله چې ترا ته خوږه ټول مخلوق دې را ته غوسوي مخلوق څه کولای شي سړیا دا ټول دنیا چې راځي او دا ستا مخالف الله دې مرګري تاسو سره څوک څه نشي کولای او چې ټول دنیا دې مرګري خو الله دې مخالفي زما مهربان نو اس په مونږ کې بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس و پیغمبر پنا غوړم پرب د خلقو ملک الناس واقدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی پټنا چا پټ راضی وسوسه چي زکه شیطان همیشه پټ کار کوي دیو پټي وسوسه چي بلبل هم صحیح الذي يوسوس في صدور الناس اغا چې وسوسه چي بسینو د خلقو کې من الجنه والناس کاغه د پیریانو نه یو کد بندګانو نه زکه شیطانان دو قسم دي یو د بنیانو شیطان یو د پیریانو شیطان الله موږ د دواړه قسمه شیطانان نو ساتي علامه ابن قیم وی لا تخشى من كيد العدو ومكرهم لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فالله ناصر عبده بأماني دشمن د چلو نه مې اړېګا الله به امداد کوي الله به بچ کوي فجنود ادباء الرسول ملائک وجنودهم فاساقر الشیطانی دا الله د تابعدار الله کر ملائک دی او د لخر شیطانان نو د ملائکو مقابله شیطان کله کولی شي پرته د خدای په دین کله کې او ته ګوره تماشا کو اړولی برا پریوزی سرنګون برا پریوزی او یو بتباکی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین پدی صورت کې اول د الله صفاتونه دي لاس دې پنامه کې خود مستودری دي الله تعجزی کې اولی صفاتو کا الحمد لله رب العالمین دا الله مناسب صفاتونه الله الذي الله چې پالون کې د مخلوقات الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دے مالک یوم الدین واقدار دے درود فیصلی چدا اللہ صفات دے ہوگا اس وقت ځان عجز کا ترتیب باندې دعا غواړه ترتیب چې صحیح نه نو کار غوړې نکی په ترتیب کار کو او چې په ترتیبي هر څه سم یې چې به ترتیبي ایاو سړیو میل میرا ته ویرا گاونډي لاړ واره لراکا
هغه ته من کرا خو دوه کټه دي نو وی اور لرا کا ملما می راځي هغه ته من کرا خو دوه کټه دي په یو کې زاب لار می مور او زما خزه سملی هغه ورته سړیا کټ مرا کو خدا ترتیب دی برابر کا ترتیب دی روان دی ترتیب برابر کا اول الله صفاتو کا جس کا چې الله ته ډیر لوی ذاتی ډیر عاجز ما ایاک نعبد و ایاک نستعین یوازې ستانه امداد ستا عبادت کوو خاص تا عبادت کوو د بل چا نه کوو خاص تا نه امداد غواړو د روزینو بیا وی رحمدت چلو ازوانا د بغداد شای میرانا مانی ولی لمن ستادا دا موسکی نه ویسه وی موسکی خدا وای او چې بار روزینو بیا وی پیره بابا په نیکا رحمدت شي دا تا موسکی سوی ته په پویوي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو د بل چا نه کو عبادت و عاجز آیتا تا تا عاجزی کو تا تا رکوع کو تا تا سجدہ کو بل چاہتا نہ کو نو تا قبر تا پسی دواڑا میں تا دا بل چاہ عبادت کے نظر او منخ دا بل چاہ پر نمور کے چکل دا اللہ صفاتو کا اوزان دے عجز کا اس دن اللہ اقواڑا اللہ خوشحال ہے اس دے اقواڑا وہ چی اقواڑی نو قیمتی شے اقواڑا اہدنا الصراط المستقیم کلک من بنی غلارا اہدنا ثبتنا اقتضاء الصراط المستقیم مانا گئی دارنگی شیخ الاسلام انصاری مانا گئی اہدنا الصراط المستقیم کلک من بنی غلارا اخی من دنی غلارا نو نیغا لار دا قرآن وان هذا صراطی مستقیما فتبعو دا قرآن زمان نیغا لار دا ندی تابداریو کئی او سالک زکوئی ذاکا سبیل المستقیم وغیرہی سبل الغوایت والضلالت والردا دا نیغا لار دا دین علاوہ خود تباہی لاری دی گمراہ لاری دی کلاک کے منگا پا نیغا لارا اس خلق دری قسم دی اسے رچ توائی ہر یوم میں مشہر دے ہر یوم میں دسار گول دے نا یو آگا دی چی اگا پا سمالار روان دی اللہ پہ انعام کردے پا آگئی غضب ندے شوے گمراہ ندی دا آگئی لار راتا ہوگا دویم آگا دی چی پا آگئی غضب شوے سرد علم گمراہ شوی دی دا آگئی دلار نمیو ساتا آگا دی چی آگا حیران و پریشان دی دا آگئی نمیو ساتا صراط والذین انعمت علیہم لار دا کسانو چې دا انعام کړل په غي باندې چاغه انبیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي وحسن اولئک رفیقا غیر المغضوب علیهم چې ندی هغه چې غضب شوه ده په غي زکه صداسي او چې الله په انعام کړو خو بیا په غضب وشو اسه یلګه زمون په لار راځه کنه تا قرآن کی نہیں ویل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت علیکم نو پمنگے نعمت کرے نو زمن تابدار شا دا نور اتوائی آو خو اللہ وی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تاسو باندې مول د ذلت د خوارای والے شوی د خدای په غضب گرفتار شوی ای ستاسو لارا ندا غیر المغضوب چه ندی آغا چه غضب شوه ده پاگئی ولضوالین او ندی حیران و پریشانا آمین اللہ دا دعا زمن قبول کے چونکہ منگا دا اسو صورت پریخیو منگوی دا طلباء ملمان برازی نو زما سلطان با منگا دا قرآن کریم ختم کو سار با دا بخاری شریف ختم شی نو دوارا با یودائی شی اختتام دا قرآن کریم خوش دعا با بیارستو کی چونکہ علماء راغلی دیر لوی لوی جبال العلم راغلی
د باجوړ نه د ممندو نه د سواد نه د کواد نه د یو ځای بل دا مولانا صاحب چې ناست دی نو زه سکول کې امتحان مې ورکړ شیخ القرآن ما به ورته بیا بیا وي چې زه سبق وایم چې سبق مې شروع کړ بیا ما زه بهر ځم شیخ القرآن به نه دلته وایه بهر یې نه پرېښودم یو کال دوه مې دلته ووي نو ته وایي چې زه بهر ځم کلي کې سبق نه ویلی کېږي ځکه کله به مې د شوتل پڼ راړه ارټ نه کله به مې د بوسو پڼ راړه کله به وي میخه ولامبو نو مادي سره دا کم ځای کېږي نو دا مولانا صاحب دلته دوره حدیث کې و دته وهاب مولانا صاحب د باجوړ دته وی ورشه سرکای تا او سرکای بابا ته وای چې زه دې را لېږم کته ته سبق وای دې لاړ نو هغه ته زه ډېر خوشاله شم چې مال د شیخ دی راځي نو ما بستر او تړلا دې را سره شو من دواړه سرکای کې زه پرې خو دې را نه راغې بیا چې ډومبه تقریر لټلم نو مال تقریر چل نه راته ما زه په منبر ناسم ټول خلک براته ګوري زه شرمېږم د انبار کې زمون مرګره او مالې دعوت راکې ته راځي د تموین تر سره ورشه کمیانس کې څه چالو شه زمشم کوله تقریر ته بیا شروع کی نو دې میزان سره بوته دا لولو علما مشران راغلي دي او دا ټول پخپل راغلي ځکه دا د دې مرکز دی د دې ځای دی دا څه نور مرګري نو د کوهاټ مولانا محمد شریف صاحب هغه راغله ما بهتر او غنل چې مرګره اسو موقع دا پښتانه وي کوی ته پروته نو لوټ کی مراواله نو اسو راغلی یدایا او شپالا نو پرېدا چې لګه په خوان تیر شي سپکه زدګو نو ختم د قران اوشه او به ان شاء الله مولانا محمد شریف صاحب د کوهاټ هغه بیانو کی سورہ چې هغه کوي او بیا داغه نه بعد با ان شاء الله دعا وشي بیا خپل ځایونو ته ورشي سار به ان شاء الله اتو بجولا بیا ځان راورسوي کملمانیا بدل دی پاتشي نو بیا به ان شاء الله سار ختم بخاری سندونه ورکو طلباولا او بیا به اختتامی دعای الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي دا تاسو مرکز دی دا تاسو ځای دی دا زمونږ د ټولو شریک دی د دې مرکز آبادی زمونږ آبادی ده د دې مرکز دا به زمونږ نه اهلی چې زمونږ روان شي د دې مرکز سره مینا محبت دا تاسو فرض دی او زمام فرض دی الله دې دا مرکز همیشه آباد لري د دې اجرونه او ثوابونه هغه دې الله حضرت شیخ القرآن او دا رفیق حیات ته ورسي او دا غي او صدقه جاریه ده الله دې همیشه لپاره آباد لري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين